دې کې الله پاک جل شانه د متوفا عنها چې د کمې ښځې خاون مړ شي د هغې د عدت احکامات ذکر کړي. والذین او کوم خلک یتوفون چې مړه شي وفات شي منکم له تاسو نه ویذرون او هغوی پرېږدي ازواجا بیبیانې یتربصن نو پکار ده چې انتظار وکړي بانفس دا بیبیانې یتربصن پکار ده چې د خاوندانو چې کوم مړه دي د دې د بیبیانې انتظار کې وساتي بانفسهن خپل ځانونه یا انتظار وکړي بانفسهن په خپلو ځانونو سره 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې. فاذا بلغنا پس هر کله چې ورسیږي اجلهن خپل نیټې ته یعنې عدت یې پوره شي نو فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې. اصل کې مسله دا ده چې کومه د کومې ښځې خاون وفات شي نو دا به عدت تیري ځکه د ښځې دپاره د ټولو نه لوی عم د پلار نه دی، لوی خفګان د مور نه ده چې مور یې مړه شي. د ښځې دپاره د ټولو نه لوی خفګان دا د رور نه دی چې رور وفات شي. د ښځې دپاره د ټولو نه لوی غم او لوی خفګان او لوی پریشانی دا ده چې د خاون وفات شي. د دې وجې دا به غم کوي. نو چې کله د کومې ښځې خاون وفات شو نو یا به دا ښځه حامله وي یعنې په خېټه به یې ماشوم وي یا به نه وي. خو د دې ښځې په خېټه باندې ماشوم نه وي نو دا بیا 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیري. او که نه د دې په خېټه باندې ماشوم وي نو بیا د ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت ته چې کله ماشوم پیدا شي نو د دې عدت ختم شو. اوس دا ښځه به د عدت په کوم اعتبار سره تیري نو که د دې دا خاون د اسلامي میاشتو یعنې د قمري د سپوږمۍ په اعتبار سره چې کومې میاشتې دي د دې میاشتو په لومړي تاریخ باندې مړ وي نو بیا به دا ښځه د دې میاشتو په اعتبار سره خپل عدت تیري. په دې کې اسلامي میاشتو کې بعضې د 13 دي، بعضې د یو کم 13 دي. نو که کومه میاشت 13 وي که د یو کم 13 وي خو په دغه اعتبار سره به دا 4 میاشتې چې تیریږي اسلامي نو د دې نه وروسته به ورسره 10 ورځې نورې ملګري کړي نو په دې اعتبار سره 4 میاشتې او 10 ورځې د دې عدت پوره شو. خو په شرط ته دی چې د اسلامي میاشتو د قمري میاشتو د سپوږمۍ په اعتبار سره چې کومې میاشتې دي د دې میاشتې په لومړي تاریخ باندې مړي او که نه په 2م 3م په 4م 5م تاریخ باندې وفات شوي یعنې په لومړي تاریخ باندې نی وفات شوي نو بیا به دا عدت 130 ورځې چې کوم دی تیري 30 4 120 او 10 ورځې به ورسره نورې کړي نو هر ټولې میاشتې بیا 13 حسابي چې د اسلامي میاشتې په لومړی تاریخ یې خاوند نی مړ نو بیا به دا 130 ورځې عدت تیري. نو دا چې کله دا عدت تیري په دې عدت دوران کې به دې څه کول پکار دي دا به د عدت په دوران کې ډول او سینګار نه کوي. دا حرام دي د دې دپاره. دا به سترګې نه توري، دا په سر کې بغیر د ضرورت نه تیل نه لګي، دغه رنګې دا به نکریزه نه لګي، لاسونه به نه سره کوي، میک اپ وغیره به نه کوي، هغه جامې به نه اغوندي چې هغه د ډول او د سینګار وي بلکې دا په دې باندې د خاون غم دی د سوګ ویلی شي دا به سوګ مناوي د خپل خاون په خفګان کې به دا غم مناوي 4 میاشتې 10 ورځې او یا وضع حمله پورې. کومې ښځې ماشوم په خېټه وي نو هغې بیا عدت تر ماشوم پیدا کېدو پورې دی نو په دې دوران کې به دا غم مناوي. د دې غم مطلب دا نه دی چې دا به خپله صفایي نه کړي. صفایي جدا سیز دی او زینت او حسن جوړول جدا سیز دی، ډول او سینګار جدا سیز دی. غسل هم کولی شي، لامبلې هم شي او دغه رنګ خپل مخلص په صابون سره هم کولی شي. صفایي په خپل خال ساتي خو کوم څیزونه چې د ډول او د سینګار دي د زینت جوړولي دي نو هغه څیزونه به نه کړي. نو نکریزه به نه لګوي، عطر وغیره سپری وغیره دا به نه لګوي، سترګې به نه توري، میک اپ وغیره به نه کوي او هغه کپړې چې هغه د زینت کپړې وي نو هغه به نه اغوندي. نور خپل صفا کپړې هم اغوندي، خپل ځان هم صفا کولی شي. نو دا څیزونه به دا په د عدت په دوران کې نه کړي او د دې سره سره به دا د خپله کوره بغیر د ضرورت نه وځي. دا د چا غم له نشي تللی، دا د چا ښادۍ له نشي تللی په دغه دوران کې. البته چې مجبوري وي، مثال بیماره شو ډاکټر نه ډاکټر له تللی شي خو بیا دا به کوشش کوي چې د ورځې لاړ شي شپه او بل ځای کې نه کړي. نو دا عدت به دا په خپل کور کې دننه تیري حتی تر اوسه به دا کوشش کوي چې بهر ونه وځي خو که اشد ضرورت پیښ شي دا بیماره شي نو بیا وتلی شي. نو دې کې الله پاک دغه ذکر کوي. والذین او کوم خلق یتوفون چې وفات شي مړه شي منکم له تاسو نه ویذرون او دوی پرېږدي ازواجن بیبیانې
یتربصنا نو دا بیبیانې به انتظار کوي، دی له پکار دي چې یتربصنا دی له پکار دي چې انتظار کې اوساتي یا انتظار وکي بانفسهن په خپل ځانونو سره، یعنی خپل ځانونه په انتظار کې اوساتي. 4 اشهر و10 څلور میاشتې او 10 ورځې، 4 اشهر څلور میاشتې و10 او 10 ورځې. فاذا بلغنا هر کله چې ورسیږي اجلهن خپل نیټې ته عدت ته عدت ختم شي، څلور میاشتې 10 ورځې تیری شي یا حامله ښځه وي ماشومې پیدا شي، نو فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې فیما په هغې کې فعلنا چې د ښځو وکړل فی انفسهن په خپلو نفسونو کې په خپلو ځانونو کې بالمعروف د دستور مطابق، نو فلا جناح علیکم په تاسو باندې الله وی هیڅ ګناه نشته دی. دینه دا مسله هم ثابته شوله چې دا ښځه په خپل کور کې ځان سنبالي او دا نکریزه لګي، نو پکار دی چې د دې کوم شرعي وارثان دي دا زنانه منع کی چې دا به نه کوي. دغه رنګې دا د کور نه بهر وځي، نو پکار ده چې دا شرعي وارثان یې منع کړي چې دا به نه کوي. شرعي وارثان به منع کړي دي د حق حاصل دی چې ځکه دي د حق حاصل دی. عام طور چې یو ګناه کېږي یو کس یې وویني، نو پکار ده چې دی په لاس سره منع کړي، او که په لاس سره طاقت نه وي نو چې په ژبه سره یې منع کړي، او که په ژبه سره طاقت نه وي نو پکار ده چې په زړه کې بد وګڼي. نبي علیه السلام وذلک اضعف الايمان، دا د ایمان د ټولو نه کمه درجه. نو پکار ده چې ښځه داسې کوي خپل ځان سنبالي په دوران د عدت کې، یا دا بهر وځي د دې شرعي وارثانو ته حق حاصل دي چې دا منع کړي، دا کار مه کوه دا ستا لپاره ګناه دي. نو الله فرمایي فاذا بلغنا هر کله چې ورسیږي دغه ښځې چې د کومې خاوندان وفات شوي دي اجلهن خپل نیټې ته عدت ته، نو فلا جناح علیکم نو الله وی هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې د ښځې وکړي څه وکړي فی انفسهن په خپلو ځانونو کې، بیا زینت کولی شي خپل ځان سنبالولی هم شي د څلورو میاشتو د عدت نه وروسته، که څلور میاشتې 10 ورځې عدت یې که وضع حمل عدت نو ځان سنبالولی شي، بهر ته تللی شي، او دغه رنګې دا بیا بل نکاح خلق چا سره کولی شي، هر څه په دې باندې آزاد شو. نو فی انفسهن په خپلو ځانونو کې بالمعروف د شریعت مطابق چې کوم کارونه د شریعت مطابق ټول کولی شي. بیا والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی.